أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة 200 اویایم او 200 اویایم آیت مبارکه تلاوت شو. مسئله د سود روانه وا مخی آیات مبارکه کې الله رب العالمین د سودیانو لپاره زجر ذکر کړ او داغي علامه هغه بیان کړه. دی آیات مبارکه کې الله رب العالمین د سود د مال حالات ذکر کړي. یو د سودی حالات دي هغه مخکې بیان اوس دی آیات مبارکه کې الله وایي چې د سودی د مال بس حالات نو الله رب العالمین د سود مال ختمي تباہ کوي هلاکي او د صدقې او خیرات مال هغه سیوا کوي زیاتې. الله د هر کافر ګناهګار سره مینه نه کوي او بیا به د هغه چا د پاره خوشاله ذکر کوي چې هغه د سود نه ځان ساتي او نیک اعمال کوي. هغه خلک چې راغي د سود په حرمت باندې ایمان راوړی دی او نیک عمل کوي د مونږ پابندي کوي زکات ور کوي دیل به الله اجر ور کوي د ځان سره یره باندې نه خفه بم نه غمجن بم نه نو د دې لپاره بشارت ته نو ځکه الله فرمایي یمحق الله الربا یوم نادادا چې هلاکی الله مال د سود چې کوم مال دی اکثر پاغي باندې صافت راشي بس په یو ځلې چې څوک واخلي دا کوپه مسلط شي غل مسلط شي شوکي والا مسلط شي ټول دې په یو ځل وای یادا دا چې بل داسې د ثاني تحصیل مسله راشي د هسپتال مسله راشي بس په یو ځل ته ټول څه دی هغه وای نو الله یې هلاکی کې یو معنا ده. یا دویم مطلب دا دی یمحق الله الربا باطلی الله تعالی د سود د مال ثواب یعنی یو سودی دی په سود باندې مال ګټلې دی او هغه خرچه که خیرات وکړ نو اصله ضایع شو بلکې کده په حرام مال باندې د ثواب نیت کوي نو علماوی په دې سره سره کافر کیږي. پر دې مال لګي حرام مال لګي او ته چې کوم دی نو څه دی هغه باندې د ثواب نیت کوي. نو دویم مطلب د آیات مبارکه دا دی. دریم مطلب دا دی چې الله رب العالمین د سود د مال برکت ختمي محق دې ته وایي چې برکت یې ختمي. حدیث کې راځي د بخاری او مسلم روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې البیعانی یعنی بیعون کی تجارت والا دا چې کله په دې بیع او تجارت کې رښتیا وي او د دې مال عیب ښکارا کوي د دې څه عیب ښکارا کوي باید داسې خرڅومه دا نقصان ده دا څوک نه وي دا څه خرڅومه دا نقصان ده پکې او رښتیا یې ویلو نبی رسول الله دی له الله په دې بیع کې برکت وایي او که یو سړی دی هغه دروغ ویل په بیع کې خپل مال کې کله کله سړی دروغ وایي کنه
او دارنګي داغي عیب پټ کو هیڅ کمزورې دی او د په خرټ باندې خرڅ د خپ نوم باندې ورک یادا د سیزو نمبر 3 دی او د نمبر 1 په لیبل باندې خرڅ کو نو دروغي ویل کنه چې به خصیز دی نبی علیہ السلام د دې بای برکت ختم شو برکت محقت برکت بیعهما د بای برکت ختم شو ګوره که تاسو سوچ وکئ سحر دکاندار دی او ماخام راځي مسعودن راځي او په ګټه کې برکت نشته ولی خپل مالی خو سړی په کې څه دی درو دکانداران درو نه وایي ها عیب نه پټای کنه د دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت ختم اوس لګیو ته تجارت کوونو تجارت هوڅ شه دی حدیث کی راځي التاجر الصدوق نبی رسول الله هغه سوداګر چې هغه رښتیا وایي دا به د پیغمبرانو سره سي غریب ملګرتیا کې تاجر خسړې دی دارنګ بل حدیث کی راځي د بخاری روایت ده یو سړیو بنی اسرائیل امام بخاری رحمه الله چې کله د بنی اسرائیل حالات ذکر کوي نو پای کې دا روایت بار بار راوي هغه وایي چې ما ته الله معافي وکړه پس باندې پدې چې مال به غریب راغی نو ما به ورته سیز ارزان کړ ها یا به مې ورته معاف کړ بس پیسې به مې چاړو وانه غل ها رښتیا به مې ویل دکانداری به مې کوله نو کارانو ته به دروغ باندې وای دروغ با نه وای او دارنګي اکثر به مې چاته معاف کړو چاته به مطلب داري چې نه ټور کړلا الله د رضا لپاره او دا به چې کې دې شي الله مونږ ته معافي وي تاسو معافیانه کوي کې دې شي الله مونږ ته کې معافي وي نو یا دا مطلب دی چې برکت د سود د مال هغه ختم شو ويربي الصدقات او زیاتې مال د صدقې خیرات سره مال زیاتې حدیث کې راځي یو روایت کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی خیرات وکي نو الله رب العالمین په خیلاس باندې واخلي الله په خیلاس باندې واخلي او به داغه تربیت کوي غټي تربیت کوي لکه څنګه چې تاسو د اس د بچی تربیت کوئ د عرب په دې باندې دا اس ډېر بهترین څاروي و کنه ناغي به د اس د بچی ډېر ښه تربیت کوي غیله به ښه خوراک ورکو ها څنګه چکرې به ورکولې هغه به ډېر د ګرمۍ نه به هم ساتو د یخنۍ نه به هم ساتو خیال دې نو داغه به ډېر خیال ساتو هغه به ډېر زر غټېدو نو الله رب العالمین د صدقې د مال دومره خیال ساتي چې زر غټي تا به یو روپۍ ورکړي هغه غټي کې لوی بلا ته جوړي بل حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي یو خبره دا چې ګورا په صدقې او خیرات سره مال کمیږي نو دویم چاته دی معافي وکړه په دې به الله ستاسو عزت په سیوا کوي چاته دی معافي وکړه الله رب العالمین به د عزت په سیوا کوي او دریم نبی علیہ السلام وی چا چې عاجزي وکړه الہ العالمین به دا خپور کوي الله دې برکي او تکبر والا وا کوي نو یورب صدقات دا مطلب دی چې زیاتې مال د صدقې او د خیرات او حدیث کې راځي بل روایت کې چې دوه ملائکه روزانه راځي او دوه نه دا اعلان کوي الله څوک چې تاسو دین باندې مال لګي هغه له بدلا ورکا او څوک چې نه لګي نو هغه تباہ کا د ملائکه دعا ده کنه او د ملائکه خیره سوچ په پکار دي والله لا يحب كل كفار نسيم الله مين نه کوي دا ار یو کافر ګناګار سره ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل دي په حرمت د سود باندې چې سود حرام دی رامني وعملوا الصالحات او نیک عمل کوي ځان د سودي معاملاتونو ساتي واقاموا الصلاه او پابندي کوي د منځو
وآتوا الزکات ورکی زکات لهم اجرهم عند ربهم دزوی د پاره د اجر په خوا د رب کې ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبا یری په دوی باندې او نبا دوی غمجنی نبا دوی خپای یا ورته وچی یمحق الله الربا ختمی الله تعالی مال د سود هلاکی الله مال د سود ويربي الصدقات او زیاتی مال د صدقې والله لا يحب كل كفار اثيم الله مینا نه کوي د ار یو کافر ګناګار سره ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان راوړل او نیک عمل کوي واقاموا الصلاه او پابندي کوي د منځ او اتوا الزکات او ورکوي زکات لهم اجرهم د دوی د پاره د اجر د دوی عند ربهم په خوا د رب کې ولا خوف علیهم نبیری په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبذي غمجنی واخر دعوانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولأستاذي ولمن قال لا إله إلا الله يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين